د ملا په اړه د دوو تنکیو ماشومانو جالب مکالمه پوری چیرې ځې مدرسې ته ځم درته وکړم خو به نه بدئ خو دې وکړه خوا به ولې بدوم یا د سپوږمۍ ورسېده او تاسو ملایان لګیا چې دا مکروه دي دا مستحب دي دا حلال دي دا حرام دي دا ګناه دي دا ثواب دي کوم خلک چې سپوږمۍ ته ختلي دي افرین دي وربان دي موږ د خپل خالق حکمونه زده کوو هغه عمل کوو او د آخرت تیاري کوو بېچارهګان خدای زیات چې نه په دود چې نه په دې دنیا کې سپوږمۍ ته وختله او نه هم د آخرت ګټه وکړه وګوره خور دا منې چې ملایان په دې معاشره باندې پوه دي همیشه یې لبله غواړي په دنیا کې کوم هغه سړی دی چې لبله یې نه غواړي آیا دا وزیر اعظم صدر ججان وزیران دا زموږ په ټیکسو ژوند نه کوي آیا دوی ته زموږ د ټیکسو تنخواوې نه ورکول کېږي دا پلکاو نااهله افسران او سرکاري نوکران او بیروکریټ چې په رشوت او سرکاري باندې زموږ د مغزۍ بغیر لګېدلي دي دا په معاشرې باندې بوج نه دی ملا خو موږ د قابلیت په بنیاد باندې په خپله خوښه لګوو نو بیا ملایان بوج ولې دي آیا ته له دې څه انکار کولی شې چې زموږ د ملایان له وجې زموږ ملک پر شا پاتې ستا مقصد دا دی چې په ملک کې چې ګاز او بجلۍ نشته دا د ملایانو له وجې په بې ایمانۍ سره روډونه چې برباد دا د ملایانو له وجې په بې ایمانۍ سره جوړ شوي ډیمونه چې رامات شول دا د ملایانو له وجې زموږ د دې ملک صدر وزیر اعظم وزیران ججان بیروکریټ افسران او پولیس ډاکټران دا ټول کامیابه دي ملایان نه دي نو بیا د دې ملک پسماندګۍ ذمه داره ملا څنګه ګرځېدای شي ارزښت یې دا یو مشوره خو نه ومني چې تاسې ملایان عصري علوم هم زده کړي چې ځانو د ویشنو کړي هم ولري عصري علوم خو به زده کړو خو اول باید د هغه له خاوت علمیافته ځوانانو د نوکرۍ غم وخوړل شي چې شپه او ورځ منډې وهي نوکري غواړي خو نه ور میلاویږي خوري د ملایانو غم پرېږدئ هغه پې نوکرۍ خوشحاله دي ماما چیرې ځې یو څو پوښتنې خلا وکړه الله حافظ خدا حافظ اردو پشتو انگلش اور عربی میں مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے شکریہ